ستا د یادونو سره جنګ وکړم وجاړما ستا د یادونو سره جنګ وکړم وجاړما درد مې په لیمو کې ویل کېږي او خوب نه راځي درد مې په لیمو کې ویل کېږي او خوب نه راځي دا زړه مې په تا پسې خوږېږي او خوب نه راځي دا زړه مې په تا پسې خوږېږي او خوب نه راځي سترګې مې په خوب پسې ړندېږي او خوب نه راځي مینه وفا د یارانۍ خبرې محبتونه په کاغذ ولیکه. خانان د کلي وایي چې کافرو ته تبلیغ کا، ملا د کلي وایي چې سندرې دې ښې نه دي. د خپل لاس د ګلټو ذکر داسې کړي چې واه واه زما په لاس کې وایي ملغلرې دې ښې نه دي. د دې کلي ړانده زما د مخ نوکو سباسي د دې کلي کاڼه وایي خبرې دې ښې نه دي. چې د محبت پوښتنه کوي د داسې خلکو د جانان چې سړی او زه د نفرت د نامې کرکه کوم محبت ښي تل پیودان چې سړی خلک شربت ته خوشحالېږي زما پتا تنده ماتېږي رنګ د ژوندون پې پیکه کېږي جانان دې نه ځي زړه مې لوېږي رمضان دې هر کله راځي خوشحاله یم. اواز چې د شپونکي د شپېلۍ خور شي چاپېرچل کې ټپه د ملکڼ د غره د سره کړه او مینه نه غواړي زوال له ښایستونو مینه نه غواړي زوال له ښایستونو لیوني وي تل له حسن په کوڅو کې او غمګیني د عشق یو لویه معجزه ده غمګیني د عشق یو لویه معجزه ده خوشحال زړه نه وي د یار په وسوسو کې د نوي دور حقیقت له مری ماته کړله د نوي دور حقیقت له مری ماته کړله په نوي دور مې ځان له عقیده ولیده د غره لمن کې په بړک بړک باندې وخاندلو غمګین خپله معشوقه په تناره ولیده. د غریبۍ په پیغورونو کې لړلی یمه د بېوسۍ ژوندونه ستا نه څومره ستړی یمه یاران مې واړه د لستوڼې خمارانو ختل په کار مې نه شو چې چا ټول عمر خوړلی یمه. ما د ماښام تنور بل کړی راته ته یادېږي خپل هر یو کار مې سنبال کړی راته ته یادېږي او سپوږمۍ د غر په سر ولاړه د لمبو اور خوند کوي او د بنګړو شور خوند کوي چې جمع تیر شي ګرمي راشي نو چې پاتې نشي چې پسرلی سیمې ته راشي نو چې پاتې نشي دا د مابڼ د غرونو غاړه د مرغو شور خوند کوي او د بنګړو شور خوند کوي. څوک چې دا 5 منځونه نه کوي دا سړی په لویه خساره کې دی څوک چې دا 5 منځونه نه کوي دا سړی په لویه خساره کې دی او ټول عمر به خوار وي د دنیا په مخ ټول عمر به خوار وي د دنیا په مخ څوک چې د مخلوق نه پاسره کې دی. وطن کې کات غله د حکومته په وطن کې کات غله د حکومته او په 3.5 زره تروړه ده حکومته عوام بیړه تباه ده په دې ملک کې او غربت لویه مسله ده حکومته د سرکار په وړو خلکو یو بلو او په هر کلي کې غویمه د حکومته چرته په لوی اسلام آباد کې د ماکاو نشو ملګرو چرته په پنجاب کې حادثه ونه شوه خو چې تندر لویږي نو بس نیغ د پښتون سر له راځي د دنیا هر قاتل چې خلاص شي پېښور له راځي. پوندې به د سرې په ننداسه لکه د وینې کړې مونځ به وکړې پوندې به د خوړ په ګټه سپینې کړې راشه را تازه به هغه یاز زمونږ د مینې کړې نو ټول ملګري جمع دي محفل ښه برابر دی او فرش ته د شادم راشه جانانه مازدیګر دی. دغه په لاره رسېدلې تر خانپوره ده شاته د شنه غرونه دي ورځ ور باندې ګوره ده دغه چې په کور کې د غونچو ډکه کجوره ده کله د شادم دی په ورکوټي غوندې غر دی فرش ته د شادم راشه جانانه مازدیګر دی. تنګیر که په دایرو د کېدو بند شي نو کېړ به مات شي عشق خود به را څرګند شي. یزبین د زړه خو دغه یو ارزو ده او ښکلی یار که مې ملګری د ټول ژوند شي. تېره ورځ د عمر دراز غمګین په میزبانۍ کې د امجد باور په بلنه د ماضي پښتو ادبي جرګې د ملګرو لپاره یو افطار پارټي وشوله چې وروستو ترې نه خوندوره مشاعره وشوله. په مشاعره کې
دواخان جانان، شیرامان نیازبین، گلزاده ترین، شیر عمر گایل، امجد باور، هدایت همدرد، عمرزاده غمگین او اسرار جل شرکت وکړو. د سټیج فرایز دواخان جانان ترسره کړل. په غونډه کې پریکړه وشوه چې ارومرو به د هرې میاشتې په لومړۍ هفته کې په غمګین چوپال کې د چوپال ملګرو په نوم باندې یو ناستې کیږي، په کوم کې به چې د امازي د تمامو شاعرانو لپاره شرکت لازمي وي، او که کوم کس په دې کې شرکت ونه کړو نو راتلونکي اجلاس به هم د هغه په ځیره کولی شي، د دې لپاره چې د پښتو ادبي جرګې ملګري چمتو شي او ادبي هلو ځلو ته دوام ورکړي. راغلو ملګرو د عمردراز غمګین، امجد باور او د شادم د خلکو ډیره زیاته شکریا ادا کړله چې په دغه ماښامي کې د هغې میزباني وکړه. راغلي څومره میلمانه دي، دواخان جانان صاحب شو، ترین صاحب شو، ډاکټر صاحب او ګیل صاحب او نور چملې نه راغلي میلمانه دي، اثر صاحب. نو زه د دې ټولو زیات شکرګمن یم، شکریا ادا کوم. او هر کله د راځي اسرار اجل صاحب راغلی اسلام آباد نه خصوصي توګه باندې، خان جانان صاحب او شیرمان ډاکټر صاحب، گلزاده ترین صاحب او گایل صاحب او امجد باور صاحب او اسرار اجل صاحب او هدایت همدرد صاحب دا غځای نه موږ راغلی. نو د ټولو یو جهان مننه کوم او لوی احسان هم دی را باندې چې موږ سره په دې غمګین چوپال کې ناسته وکړه نن. او زه به د دې د پاسه څه ووایم، دې ملګرو ډېر ښایسته شعرونه ووایي، ډېر ښکلي. شاعرانو ملګرو د میزبانانو او د تماشایانو د حاضرینو شکریا ادا کړله چې په ډېر شوق یې د هغې کلامونه واورېدل، ډېر داد یې ورکړو او خوند یې ترېنه واخیست. دواخان جانان، وطن نیوز، بنیر.